عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بارک راضی پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د وخت ډیر لوی پیر دی. په دې وخت کې مونږ او تاسو څومره څلور واړه سلسلې دا ټولې د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا د هغه په سلسله نسب کې را روانې دي. نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو ځل سخت کړه په مراقبه کې ناست دي. نو شیطان ورته یو جلوه وښودله، یو جلوه ورته وښودله، ښایسته شانتې جلوه وه او داسې پړق شانتې وښوده باندې داسې د هر څه ورته رڼا کړل. چې سر داسې اوچته کړو، داسې سپینه غونده کې جلوې ولیده، ښایسته شانتې. دې وخت کې ولې شیطان راغلی او ښایسته غټه غټه ګیره ده، سپینه ګیرې ده او په ښایسته شکل کې ورته راغلی، غټ پټکې والی دی او ډېر دوی په ناز او ادا کې ورله راغلی. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته وایي وایي عبدالقادره وایي الله جل شانه خو ستا څومره عبادت دی ټول قبول کړو. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ځان سره حیران شو، دا څنګه ما خو لا دونه څه کړي نه دي او الله جل شانه زما څومره عبادت دی هغه قبول کړي دي او ما ته شیطان ویلی دا کس راته وایي چې ستا نور دغه ته حاجت نشته، عبادت ته نور عبادت مه کوه، الله جل شانه ستا بخشش کړی دی، ستا عبادت ته ضرورت نشته دی. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ځان سره سوچ وکړو، د قرآن مجید یو آیات ذهن ته راغلی، هغه وایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. الله جل شانه نبی علیہ السلام ته په قرآن مجید کې فرمایي چې اے نبی علیہ السلام چې تر د هغې پورې ته عبادت کوه تر څو پورې چې ته عبادت کوه تر څو چې ستا ته څه نه راغلی، مرګ نه راغلی، مرګ حتی یأتیک الیقین. نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه سر اوچت کو او ورته وویله وایي د دې قرآن مصداق څه شی دی چې واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. وایي الله جل شانه چې نبی علیہ السلام ته فرمایلي چې تر د هغې پورې ته عبادت کوه تر څو پورې چې تا ته مرګ نه راغلی. نو زه پکې لاس یم چې زه د هغه یو ادنا امتي یم، الله جل شانه زما څنګه بخشش وکړو. بس شیطان ورغلی په ملا باندې وټکسو داسې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وایي زه بچی وایي علم رانه بچ کړي. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وویل وایي نه علم دنه نه یم بچ کړی، د الله جل شانه په فضل دنه بچ شوم. ګوره دوه دوکې ورته ورکولې، یو ځای کې ورته دوکه د څه ورکوله چې الله جل شانه ستا عبادت ټول قبول کړي دي، عبادت ته اجر نشته دی. دویمه دوکې ورته څه ورکوله وایي الله جل شانه رانه وایي په علم باندې بچ کړي. هغه ورته ویل نه په علم دنه چاته بچ شوی یم، د الله جل شانه په فضل دنه بچ شوم.